بسم الله الرحمن الرحیم. فصل خبر ما ولا المشبهتین بلیسا. مصنف رحمت الله علیه د منصوباتو کې اخیری منصوب چې هغه د ما او د لا هغه ما ولا چې د لیس سره مشابهت کوي د نفي په معنا کې د هغه باندې کې فصل بیانوي. نن سبق کې درې خبرې کوي. اول د ما ولا المشبهتین بلیسا د خبره متعلق وضاحت کوي چې د دې چې کوم خبر ده هغه به منصوب وي او هغه به مسند وي دوی د دخول نه بعد هغه وضاحت کوو. دویم نمبر خبره کوي دای سو قواعد بیانوي چې کله داسې صورتونه وکړي شي نو دغه ما ولا چې کوم عمل به کول چې اسم ته به رفع ورکول خبر ته به نسب ورکول نو دغه عمل هغه بیا بتلیږي. هغه درې قاعده بیانوي یعنی درې صورتونه بیانوي. په اخره کې دا یو شعر بیانوي نو هغه شعر کې مقصد څه د مصنف رحمت الله علیه هغه ال وضاحت کوو. نو بل خبره دا یی چې هو المسند بعد دخولهما نحو ما زید قائما. دې کې بار بار می وضاحت کړه دا چې دا مقصد یې دا چې اصل کې د ما ولا خو په مبتدا خبر باندې داخليږي او مبتدا مسند الیه وی خبر مسند وی خو چې کله د ما ولا پر داخل شي آیا د دوی چې مبتدا مسند الیه وی مو خبر مسند وی او د ما ولا دخول نه بعد یا د غنګ نور حروف مشبه بالفعل مخ کې تیر او فعل نه کې ساتیرو هغه چې مبتدا خبر باندې داخل شي نو دوی کې د مسند الیه او مسند آیا د مبتدا او د خبریت ته وجنوي کپو دې باندې چې ما ولا داخل شي او دوی کې چې کله عمل وکي په خبر کې یا په اسم کې مخ کې تیر شال نو دا د هغه د وجنه منسوبي. نو دا یې چې هو المسند بعد دخولهما یعنی د ما ولا د دخول نه بعد د دې چې کوم خبر وي هغه مسند وي. یعنی د خبر چې مسند وي په دا وجنه چې دا خبر ده بلکې په دا وجه مسند وي چې ما ولا په دې باندې ار داخل شوی دي. لکه ولا د مثال پیش کوي چې ما زید قائما دی. ما مثال پیش کوي چې زید ویلوړیدون کنه ده دلته د قائما د ما خبر ده هغه منصوب ده په دکې عمل کړه خدا دلته مسند ده خو د ما د دې وجنه چې دای پر داخل شوه ده. د غلنګ ولا رجل حاضرا دلته کې د حاضرا خبر ده د لا ولا خو دلته هغه منصوب ده او مسند ده خود لا دی دخول نه بعد یعنی د لا دی دخول د وجنه د مسند ده. و ان وقعنا مصنف رحمت الله علیه هغه صورتونه بیانوي چې د ما ولا عمل په هغه کې بتلیږي. په هغه کې اول نمبر صورت دا ده چې کله د ما او د لا ولا خبر د الا نه بعد وکیشي نو په دغه صورت کې بدای هغه عمل نه کوي. لکه ما زیدن الا قائمون اوس دلته وو قائمن نه یو ځکه چې دلته ما هغه عمل نه کوي. لکه لا رجل الا افضل منك دلته کې وو همیشه باغی بند د نسب نه یو ځکه چې کله د خبر د الا نه بعد وکیشي نو په دې صورت کې بدای هغه عمل نه کوي. عمل نه کولې وجه دا دو چې ما ولا چې کله عمل کوي د لیس سره په نفي معنا کې مشابهت ته وجه نه کوي. یعنی لیس د نفي معنا د پررسي ما ولا ماشي او لا لفظ شي دا د نفي معنا د پررسي خو الته لیس چې کی مو اغي عمل کول د دې وجه نه ما ولا ته نحيون عمل ورکړ د لیس مشابهت ته وجه نه. اوس لیس نفي باندې یعنی نفي کې معنا کوي ور کوي او ما ولا د نفي معنا ور کوي خود الا بعد چې کیم لفظ وکي کیږي د دوی خبر اغالته د الا نه بعد نفي نه بلکې د الا نه بعد اثبات وي. یعنی دوی عمل خو د ما ولا په نفي دی وجنه وکنه د لیس مشابهت د نفي دی وجنه عمل کول خو د الا نه بعد دغه نفي ولا صورت ختميږي نفي ختميږي د الا نه بعد اثبات وي. په دې صورت کې ودغه ما ولا هغه عمل نه کوي. یعنی الا نه بعد چې کله د دوی خبر ارسي هغه به بیا مرفوع یا منصوب بینه یو. دویم صورت دا ده چې الته د ما ولا خبر هغه بو مرفوع ویل شي یعنی منصوب نشي پړولای د دو عمل بو بدل کیږي. هغه دا چې کله د دوی خبر هغه په اسم باندې مقدم شي
نو په دې صورت کې به بیا د ما ولا هغه عمل نه کوي. لکه ما قائمون زیدون، اصل کې ما زیدون قائمن، یعنی قائمن خبر و منصوب پړوي دال او چې کله په زید باندې مقدم شال ما قائمون زیدون، نو اوس په قائمن نشي وای، قائمون به ویل شي. لکه چې دغه صورت کې ما هغه عمل نه کوي. او عمل نه کولې وجه دا ده چې زکه چې دوی چې کله عمل کول خو د بل چا مشابهت، یعنی د لیس مشابهت ته وجه نه کوله، نو دوی چې کله اوس د لیس مشابهت ته وجه نه عمل کول، نو په دې صورت کې کول چې کله د دوی اسم او خبر هغه به ترتیب، یعنی پهله اسم او بیا خبر پس راغله، او چې کله خبر مقدم شم غیر ترتیب وارشل، نو دوی چې کی معمول دی، یعنی اسم او خبر غیر ترتیب وارشل، نو دوی په عمل کې ضعیف دي په دې اعتبار سره چې دوی خو د لیس مشابهت ته وجه نه عمل کوي. نو چې کله به اسم یعنی معمول چې کوم دی اسم او خبر هغه چې کله غیر ترتیب وارشل، نو دوی په دې صورت کې بیا عمل نه کوي. دریم صورت دا ده چې کله د ما نه بعد لفظ ان وکی شي، نو په دې صورت کې به دوی عمل نه کوي. نو داسې به ویل شي چې ما ان زیدن قائمون، نو قائمن هو خبر وکي کېدال، نو قائمن بچارو خدل تکي بو قائمون ویل شي. په دې وجه باندې وجه دا چې دا به عمل ویل نه کوي چې ما دا عامل چې دا هغه هو چونکه مو مخکې ته ویل د لیس سره مشابهت ته وجه عمل کوي، یعنی عامل ضعیف ده. خو چې کله د او د معمول چې کیمی یعنی اسم او خبر په مانس کې الته فاصله روشي د لفظ ان په ذریعه سره، دغه فاصله تل په وجه نه دا چونکه عامل ضعیف و، نو دغه صورت کو بدای بیا عمل نه کوي. خدلون دی برت مصنف رحمت الله علیه لیکل چې وهذا لغه اهل الحجاز، د کیم بحث سیمیجر تیر کار چې ما بو عمل کوي، خبر ته بو نسب ور کوي. به درې صورتونه دي چې الته به ما ولا عمل ولا عمل هغه بتلیږي. خدای چې دا د اهل حجاز لغت او بنو تمیم چې کیم دي اغا دغه ما ولا ته به سره عمل ور کوي نه، ای چې د کله مبتدا خبر باندې داخل شي، نو د نفي معنا خو ور کوي، خو لفظي عمل یعنی خبر باندې چې کله می نسب د اهل حجاز او لغت مطابق ویل، نو بنو تمیم چې کیم د اغا نسب نه پوي بلکې رفع پوي. مصنف رحمت الله علیه دلته یو شعر ورونه ده، هغه شعر کې د طرف ته اشاره کوي چې بنو تمیم ولا د خبر باندې رفع یا نسب نه یعنی عمل نه ور کوي. هغه شعر د سدا چې ومحفحف كالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام. دلته مصنف رحمت الله علیه دغه شعر اړه دی د پوره چې اخر کې دغه محل د استشهاد به حرام لفظ دا چې غیب اند رفع غلی ما قتل المحب مضاف الیه مبتدا او حرام خبر وکشوا. کچرته بنو تمیم زو حد کوم چې د بنو تمیم سره دا کچرته بنو تمیم دلته ما ته عمل ور کوله، نو ما قتل المحب حرامن پچارو منصوب به ویلا، نو ما قتل المحب حرامن چې ویل نو هغه عمل نه ور کوي. په دې باندې دلیل ده. نو یو شاعر هغه فرمی چې د ډېرې دلته کې د واو او محفحفین کې چې کوم واو د هغه په معنا د رب سره ده، یعنی ډېرې د نری ملي ولتا مو او ویل چې هغه په مثل د بوټي نری منډون سوي، یعنی اسه ملي وي د نری ملي ولتا په مثل د بوټي منډون غوندې ملي وي نری، هغه ته مو ویل چې انتسب تو خپل نسب بیان کوی، یعنی مو د هغه نه دا معلومات کول چې تاسو کیم زوی وي. نو فاجاب به هغه شزینا به هغه جواب وکړ، موتا وی اور کې پکې جواب وکړ چې ما قتل المحب حرام، چې د مو په نس باندې د عاشق قتل کول هغه حرام نه دي. خو اصل کې دا د خپل نسب بیان کړ، د عاشق قتل کول حرام نه دي. هغه کې اشاره د طرف ته دو چې نیمج د بنو تمیم ولایو ما لفظ ور قتل المحب حرام من کې رفع په ویلا چې تو ته پاته ولګي چې میج د بنو تمیم قبيله ولایو، یعنی اعراب نه خپل نسب د بیان کړ چې میجه هغه خلک یو چې هغه د ما خبر ته نسب نه ورګي، نه بنو تمیم ولایو. مخکې فصیح عرب چې ګوډر فصیح ونن سباغه فصاحت اوس عربیونه کې هنشته ده. نو دغه شعر سره د شزینا د طرف ته اشاره کړي چې میجه د بنو تمیم قبيله سره هغه تعلق ستو. نو دغه سبا کو د کې نور څه نشته،
د شعر کله کله وفاق پرچی ولا ورکوي چې د کې مقصد سو د مصنف رحمت الله علیه ویلر وړه ده او د ترجمه او ترکیب وکا نو وضاحت هم متوقع چې د پوره مصنف رحمت الله علیه اروړه چې دا ونه ثابتوي چې بنو تمیم قبیله ولا هغه ماته عمل نه ورکوي نو حرامن په ځای باندې حرامون یی مبتدا خبر باندې رفع یی او بل مناه متوقع ترکیب د سدا چې واو حرف جر دا محففن اسم مفعول دا کل غصن دا متعلق ته د محففن اسم مفعول پره به د دواړه متعلق دي د بعد کې چې فعل الراوند دا اغه پره او کل تو چې دا اغه فعل دا تو ضمیر فاعل دا له جار مجرور په کل تو پره متعلق دي نو کل تو سره د متعلق نه اغه قول دا انتسب فعل دا ضمیر په کې فاعل دا مقولات او قول مقولا مل کر دا موصوف علیه دو بیا فاعل اتفاد فاجاب اجاب کې اجاب فعل دا ضمیر پکې فاعل دا او ما قتل المحب کې قتل المحب ما نفیاد او قتل المحب مضاف الیه مبتدا حرام خبر به مبتدا خبر مل کر دا بیا د اجاب د پر مفعول به دو فعل مفعول به دا جمله موصوفه دو به د ټوله دا موصوف الیه او دا موصوف ده به د ټوله سره جمع کې موصوف الیه مل کر جمله موصوفه ونه جوړیږي کله کله په وفاق پرچی کرسی چې د شعر هغه غوکا ترکیب وکړه ځکه مې توقع نو ترجمه توقع فصل خبر ما ولا المشبهتين بليس د ما ولا چې هغه مشبهت کوي د ليس سره مشابه دي د هغه خبر یعنی هغه منسوباتونه ده هو المسند بعد دخولهما دا بو خبر به دی ولا مسند وي خود ما ولا د دخلول نه بعد نحو لكما زيد قائما د ما مثال بیني ولا رجل حاضرا د لا مثال بیان کړ و ان وقع الخبر دا اوس قواعد بیني کچیرته خبر وکي شي د ما ولا ما او د لا ولا بعد الا د الا نه بعد نحو لكما زيد الا قائم او تقدم الخبر دویمه قاعده بیني یا مقدم شي خبر یا الاسم د ما ولا په اسم باندې نحو لكما قائم زيد او زیدت ان بعد یا کچرته زیات کړل شي د ما او د ما نه بعد لفظ ان ما نحو یعنی او زیدت ان بعد ما یعنی چې کله د ما نه بعد لفظ ان زیادت وشي او په دې صورت کې به مخکې د حکم بینوي چې لکه ما ان زید قائم نو حکم بیني چې بطل العمل نو په دغه صورت کې به د غدرې صورتونه کې د ولا عمل باطل وي کما رأيت فی الامثله لکه څنګه ته په مثالونه کې هغه وکتل وی چې وهذا لغه اهل الحجاز د اهل حجاز ولا لغت او د هغه مطابق مجوزات وکړ اما بنو تمیم فلا يعملونهما بنو تمیم دغه ما ولا دویړه ته عمل نه ورکي اصلا بالکل قال الشاعر على لسان بني تمیم شاعر د بنو تمیم په زبان کې یو شعر ویل دا شعر هغه شعر دا د محففن کل غصن چې ډېر نری ملي ولا پشان دی د بوټي منډو چې وي قلت له انتسب مو ته ولت سنسب بیان کوي فجاب غي جواب ورکړ چې ما قتل المحب حرام مو په نسبت باندې د اشک قتل ول هغه حرام نه دي ای برفع حرام دلته کې په حرام باندې رفع ویل دي